अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिउमर इब्न ख़त्ताब औ बिअम्र इब्न हिशाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला कुलाव दावत शुरू की फस्दा बिमा तुअमर व आरिद अनिल मुशरिकीन सूरह अल-हिज्र दे आयत नाज़िल नून बार रुपया दायरा खबर दा चे मुकाबला राख्यारा शो और मक्के खलक कम सरदारानू गरीब गरीबानानू बांधे जुल्मना शुरू को हत्ता कि अगर सहाबे किराम गरीब खानदानू दायरुना अज़ीज़ानू गरीबाने खुद तुरनो मशरानू प्लारानू जुल्मना शुरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरम खलबुरू रोदा से खुद खलवानों के खुद खल्बों के करीबी खल्बों के दुरुस्त रवैया नामुनासिब रवैया इस्तेहज़ा तमस्कुर खंदा कुरान वही करना मखामख में वतवैया अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून है अगर कसा च पस्तादा दावत च बमा कुरान नाज़िल देता को लेवने मखामख में वत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते भी ये उज़र अंदाज़ से वाक़या हो च अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादी गुज़ार दिन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमज़ा अगर आ गए और अबू जहल तो बदर खबर शुरू करी आखिर दा जो बल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर दा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर दे दो अबू जहल मक्के तरावा चो लागो तो वही जिता जी बसले तज के आखिदा तमाम दा स्टार और आरद मंग खुदाया में तस्पक स्पूरे हुई गड़े गड़े वतो हुई बदर दे वतो ما خدا غیر وجه نستاده وارد دا خبر او پرایا بالا بانی گزارو ما خدا قدیب مگیات کارو حمزه رضی اللہ تعالی عنہ تو وہی وہ استان اگر بے وقوف او استار دے خدایان اگر بے وقوف بل سو کرشتا هغه ته یو لته نه منه هغه به بدن نفس نه منه او هغه با نبی صلی الله علیه وسلم بدر ته واغست لنده ور سره ولا لنده هغه زمانه چې کومه لنده به یې ته بار مضبوط دربو ولرګيبو هغه ورته رسول الله راوچو چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم سره زخمی کړو د شدت هغه سره ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر زیات خوشاله شو نبی صلی الله علیه وسلم تراغه به ګور استا بدل نه واغست نبی صلی الله علیه وسلم ته یې دا نو خبره نه ده ما بدل واغست چې په څه خبره خوشاله یم هغه ته پته ده هغه کلمه به ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله د دې درېمه ورځ واده د مکه په خلکو کې دا بالکل چې به ګویان شروع شي حمزه رضی الله تعالی عنہ چې مسلمان شو خو بیا خو مسلمانانو زموږ وګټل دا به شکی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات په جوش کې راغی او خپل تورا مشي دې ځان سره راوغستو او اراده دا وکړه چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د خبره ختمو دغه وخت کې ځینې روایتو کې د تاریخ کتابونو دام لیکلي د سیرت کتابونو چې ابو جهل ویلو چې کچا نبی صلی الله علیه وسلم قتل کو نظم رسول خان دو دام د حضرت عمر د اسلام نه مخکینه خبر او د حضرت عمر د اسلام نه خبر د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه درې ورځې بعد در روان نه په لار کې د چاوي چې څه کوي زما د محمد صلی الله علیه وسلم ختمو ناغه ته د خپل کور خبر ورناله وسو وستا خو استاد ترزوي هغه د تر د زوی یعنی د زید ابن عمرو ابن نفیل و سعید ابن زید استاوخه او دوار مسلمانان بده سي دروازه نبی صلی الله علیه وسلم دروازه پورې پرې نو د اوسې د خپل الله کو الله دروازه وړه بوله تدنا وی لګیاري حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ جدا په مدینه مکه معظمه کې او حداد لوهار اوس په کار وکړ او یو خزه غلام تمہارے من ډیر زیات سخت او تکلیفونه دله هغه خزه به رااله ورته او هغه بټای کې ول شیخ ګرم کو په سر باندې ول دامونه ورکول حتی کې به بیهوش شو وته محمد صلی الله علیه وسلم نو وړه هغه
تو دا کار نه کوم چې څنګه کې کولای شي ته ما غلام موته مالک محمد صلی الله علیه وسلم ناوړېدو ولنه نو دا حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ لګیدل د دې ته قران وایي او په صحیفه کې سورۃ طه لیکل او دې کړه راغله د دمنه دا کمزور سره د حضرت عمر आवाज واورید نو ته قوارین دی او خپلم لکه چې نبی صلی الله علیه وسلم د طرفنا د الله تعالی د طرفنا مسلمانانو ته جواب ورکول اجازه نو جواب ورکول اجازه وي خو بیا مکه معظمه کې کار خبره ده چې خرابه به وي دا یې بس فائدہ نه وي ځکه چې زیات لشل کسه 50 کسه 50 کسه عام طور باندې د هجرت حبشې نه بعد پورې خلکو شمارل دي 120 نه 130 پورې کسان دي نو دې ته اجازه نو الله تعالی تر طرفنا بیا مدینه منوره کې بیا په دویم کال باندې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا بیا وخت اجازه ملا نو ته پوښتنه او حضرت عمر رضی الله عنه خپل اوخي باندې سعید ابن زید باندې راکی خو دا خور اراده د خاونه اخلاصو نو د باخور باندې گزارو چې باخور باندې گزارو دا غیر ستر نه نه وبېدا چې په خور باندې نه وکړه هغه وته چې موږ مسلمانان یو صفه خبردار ځان یریګونه او چې تر کوم پلار زوی دا پلار زم جوړي څه کولای شي کوا مو اوریدل شو د خپل خبره نه اورونه نو د خور باندې لږ رحم راغی نو اخر بیا رشتہ هوا ورواله به مینا خدا وته وی زما راوړل تاسو سوي او ته وی تار راوړم ته ما ته مخي وعده کې چې دا بشلې نه دا پانی بشلې نه او کاغذونو کې هر څه کاغذونو چې دا زمانه هغه کې دا سورۃ طه لیکلو بیا وته وی چې دا بدلاله درکون چې مخي غسل وکړي د پته ولګي چې لا يمسه الا المطهرون دا آیاتونه مخي نازل شوه او دا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته پته ورغه فاطمه بنت خطاب بده ورغه غسل وکړه په دې پوښتنه چې اوس د موسم سره شي او د اوس او نبی چې هغه تلاوت هغه صحیفه راوغسته طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى دا آیاتونه به د لیکل کې او لیکل لوستل کول د عربو کې ګینه چونه او خاص د شمار څخه خلک چې ایو لیکل لوستل کول قرآن خلق امیین لیکل لوستل نه کول جدای وین به ما احسن هذا الكلام یاره ډېر مزیدار خبرې کوي ډېر خاصه او ډېر وګي خبرې کوي دا خبره ډېر مزیدار دا خبره وکړه په دې کې حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ راوته او په املای او یو ډول ورکو یا عمر وما پرون نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ورېدلې دعای کوله چې الله تعالی په عمر ابن خطاب او په عمرو ابن هشام کې یو کس په ذریعہ باندې اسلام له تایید ورکړي اسلام له تقویت ورکړي اسلام په مضبوط کړي عمر بن خطاب باحد العمرين یو عمر ده یو عمرو ده د عین میم ریت دا ووري کله چې زموږ اکثر خلک عمرو دا عمرو نه ده عمرو ده یو عمر ده نو کې اخر کې وو نه نو دا د عمر او د عمر د فرق د فارق د عمر په اخر کې وو لیکل کېږي دا د فرق د فارق لیکل کېږي د ابو جهل خپل نوم ده عمرو بن هشام او د عمر رضی الله عنه عمر بن خطاب عمر رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل فريقي د ابو جهل څخه معمار دا یو بنو عدي قبيله دي دوا دوی په دې معنا او فريق په دې دوه یو کس باندې الله تعالی د اسلام مضبوط دلته لا یو خبره لږه ځین کې چې ول غواړي د سم مالدار خلک نو یعنی ډېر زیات مالدار حضرت عمر یا ابو جهل ډېر زیات مالدار ځینې خلک دې خبره تاسو نه کوي چې نبی رسول الله ولې د مال له وجې نه دعا کړې و نه د مالدارۍ له وجې نه نو د دې د معامله فهمه له وجې نه کړې و دا ډېر زیات معامله فهم خلک دا په خبره پوهیدونکي خلک او د دې په سیرت او د دې په کردار او د دې په پوهه باندې خلکو اعتماد دا ابو جهل چې دی ابو جهل چې وته د خپل نوم وعمر خدای مشهور ابو الحكم باندې ابو الحكم د فیصلو بابا په دې مکه معظمه کې یو مجلس وو ته دا ویل چې دا یو شهري حکومت او دا شهري حکومت یو سنټ مجلس الشيوخ او هغه د مشرانو او مجلسو څنګه دا هر ملک یو سنټ مجلس هغه اصول دا و چې څو پورې سره سلويختو کالو نه نه هغه د مجلس ممبر نه جوړيږي ډېر زیات مخياري او د سلويختو کالو ته د عمر ډېر چې د هغه مجلس ممبر نه جوړيږي ودا حضرت عمر رضی الله عنه د امام ابو جهل
دا په دیر شو کالو کې دغه مجلس منبر مقرر کړ د مکې ټول خلکو ویل چې یاره د دې سړي د هوښیارتوب نه فایده اخیسته غواړي او ډېر هوښیار سړی دی نو هغه د دیر شو کالو 10 کاله یو اساني ریلیکسیشن یې ولا ورکړ 10 کاله د عمر یو اساني ولا ورکړ د دې نه علاوه بل چې هغه د اساني نه ورکړ دا دومره هوښیار سړی و پوهه خاصو دا په پوهه خلک نبی له صلوات و سلام د دې د پوهه له وجه د حضرت عمر رضی الله عنه په سفارت کې ډېر زیات تکړه د دې د خاندان چې و د قریش سفیران وو دا چې بل چا سره بل قبیله سره د مذاکرات او د خبرو د کولو سموخه نو د دې د خاندان کس به لګو د دې ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د پوهه او د هغې د هوښیارتوب او د هغې د اعتماد او د معامله فهمۍ په بنیاد باندې د دې دپاره دعا وکړو چې الله تعالی په دې کې یو کس مسلمان دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث ویلی حضرت خباب بن عرب رضی الله تعالی عنہ چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې الله تعالی په دې دواړو کې یو کس ته د اسلام توفیق ورکړي او راځه مخکې کېږه چې الله تعالی هغه د نبی علیه السلام دعا ستا مبارکه قبوله کړي نو بس حضرت عمر دوی نبی علیہ السلام کم ځای ویا په دار ارقم کې لري ارقم کوم کور دی بده مخکې له هغه ورپسې دي او حضرت سعید بن زید هم ورسره روان شو دواړه درې واړه روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازه وډبوله د حضرت عمر आवाज نبی علیہ السلام پیژند حضرت حمزه مالته دی هغه आवाज پیژند رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو پرې دې ماته پرې دې ورته پته وایي چې حضرت عمر په کوم ځای راغله دروازه ورته بیرته کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له په سینه باندې وډب ورته وای عمر په څه خیال راغله څه خیال له او یا رسول الله کلمه وای مسلمانانو لکه په اسلام کې څه وای کلمه توحید ده اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله چې وي الته صحابه کرام چې الته کوم ناس وایي په دومره زور الله اکبر وي دلته په حرم کې خلق واورید په حرم کې خلق الله اکبر چې واورید یو بل ته وکړل چې چلو شو وې کې دې چې نور څه چل نه هم عمر مسلمان شوی حضرت عمر مسلمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه ټیم کې بیا چې حضرت عمر چې بیا راته نو صحابه کرام ته وی نبی له صلی الله علیه وسلم په اکثر راته جماعت کې موږ کو عام صحابه کرام هم نشو کله عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی موږ باندې خلکو حرم کې ځان نه موږ نشو کولای دغه چې موږ کوو او بیا مرګو درکات نفل کول شو یا نیت تړل والله اکبر شو خو مرګ اعلان ورکول مرګ आवाज ورکول او چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ته د خدای پیغمبر دا صحابه او دا خلق بوتل غواړي چې جوس زه جوس په حرم کې اوس کولاو موږ نو دا صحابه کرام په دوه صفونو کې روان دي دا یو قطار د لارې پر یو طرف او یو قطار د لارې پر بل طرف او روان دي نبی صلی الله علیه وسلم مخکې حضرت عمر دی حضرت ابو صدیق دی او دا چې کوم کسان ورسره دي په دار ارقم کې روان شو او د مکې ته د حرم ته راورسېد د حرم د کعبه ته طواف وکړو الله اکبر اعلان وکړو منځونه وکړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې اوس د دې نه پس په دې حرم کې موږ کولای منځونه کړو زګورم چې څوک څه کوي او څوک جواب کوي زما د خبرې او څوک ما منځونه منې کوي حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کان اسلام عمر عزم د عمر اسلام راوړل د مسلمانانو لپاره طاقت او قوت او هجرته نصرا او حضرت عبد الله بن مسعود وی د عمر رضی الله تعالی عنہ هجرت دا نصرت د الله تعالی طرف نه مدد د مکې معظمه د بیا هجرت کوو پاسه د خلکو ته ویل چې عمر بن خطاب شوی زم هجرت کوم مدینه منوره زم نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم ته وی که سو ما سره مقابله کول غواړي ما منی کول غواړي د حرم د ځمکې نه بار تر اوځي چې د خبرې وو بیا د رواج نه روان بیا نو ډېر خلکو غږ نشو کولای خلکو خلک نخکته نیولي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته باندې شي او امارته رحمتا د حضرت عمر رضی الله عنه د حکومت دور د مسلمانانو لپاره ډېر دور ډېر ویل الله تعالی د طرف نه مهربانه دور نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر حرم کې د نبی په کلا او انداز کې دین بعض صحابه کرام اگر که شخص او تکلیفونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره صحابه د لپاره خدای باوجود دا کلا موږ شروع عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د قسم پکې چې ډېر زیات کمزور صحابي دي کمزور صحابیت کې ډېر تکړه دی فرشتي په لحاظ سره قبيله په لحاظ سره کمزور دی
دا حضرت عمر رضی الله عنه دې حرم نه بعد شي د ترې ابو جهل بچرته کور کې د ابو جهل د دروازه وډبوله ما خام ټیم دی ابو جهل راووت او خړې سدي ما خبر شو چې مسلمان شو هغه به دا خبره و چې ته ما په سره علی یو کنه ما یې تا خبر کړم دا خبر خپل خوې خو پکې و چې دا ماما ته وي مقامات په ځای دی چې بل څه ورته وي زه د خپل وي مسلمان شو ما سره کته کو ته دنه نه دا د حضرت عمر رضی الله عنه یو خوې او عادت داسې و چې شهید به ټک ورکاو دا خوې په حضرت عمر رضی الله عنه هغه زمانہ کې چې کله بیا واپس د مکه معظمه فتح شو او دا هندا جګرخاره چې کومه ده دا مراله کلمې ویل مسلمان شو نو د دې خلکو نه باندې زنانه او باندې حضرت عمر رضی الله عنه بیعت غوښته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه د زنانه او بیعت دي چې بیعت یې دا هندا مراله مخې پټ کړی نو حضرت عمر ورته وایا لکه څنګه چې قرآن کې دي کنه سورته ممتحنه کې اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا واي شرک بنکه وي خجی نه بکو به بتا خجوم پرېخو ولا يزنين زنا بنکه لا هنده وتوي او تزني الحره ودا شي خزر ملای چې بلار مور به معلومي او غم زنا کوي وي خبره ته نه به کوي خنه به کوي نن دا کړه دا اوس بیان نه په جاهلیت کې مخکې هم نه کړه اوس نه بیا ته ولا يقتلن اولادهن من بچي باندې وځنه نه هنده ورته وي ما قتلناهم مخبل بچي وجنه نه دي مو ډېر په ناز به کړی دي ربيناهم صغارا مو د ماشوموالي ډېر په ناز به کړی ولکن قتلتموهم كبارا چې لوی شو متاثر علم نکړو فانتم بهم عالم د دې وجبه په بدر کې وجل شوی فانتم تعتبروا وقت وقت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دون او خندل پر خبره شاته واورید نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې وی چې زموږ د اخیارو مطلب دا و زموږ د اخیارو چې د کافرانو موږ له جوړه خړلې ده خو یوازې موږ له نه خړلې موږ ولا له خړلې ده خبره یوازې دا نه چې موږ په غم کې اخته یو موږ په تکلیف کې یو دي له موږ له خړلې دي په لکه ډېرې خبرې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا مزاج من التدا خبره کولې خپل ماما ته ورونه وې مسلمان تینا بعد بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خوې کې دا یو خبره ذهن کې کېنه وي چې چونکې د سورته طه او د قران په وینا باندې د قران په اوریدو باندې د اسلام الله تعالی توفیق ورکړي دغه په مزاج کې د قران مجید ډېر لوی اثرات كان وقافا عند كتاب الله تسرب جاء خبرك ولا او جاء ايات بده فورا ودري بس هغه خو به بل خبره نه کوله مشهور واقعه ده اللي بخطبه ولا ده جميع خطبه ورکي ورته ايها الناس لا تغالوا في الصدقات خلقوا دا مهرونه ډېر متړه دا ودونه ګرانوي ما دا ودونه آسان کې چې ودونه ګران شي نو ظاهر خبره ده چې لوندان او به واده خلک ډېر ګرځي نو دا چې به واده خزم ډېر ګرځي دا نه مسلې پیدا کیږي چې ودونه آسان شي نو دا خبره ختم شي دا خلکو دا ودونه آسان کې ودونه ګرانوي ما نه یو خزم ته پاسه ده ورته عمر ستاسو باندې الله تعالی ومنو ها الله تعالی ومنو الله تعالی خو چې او اتیتم احداهن قنطارا که مہر کې چا د خزانه ورکې هم خیر دی حضرت عمر غلط بس په یو خزه کوي عمر نه کوي حالانکه عمر رضی الله عنه مطلب دا نه چې خزانه ورکول ناروا دي او د قران د آیت مطلب هم دا نه چې خامخا به خزانه ورکړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مہرونه تړل دي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کتل به حضرت خدیجه نه نبی رسول الله مہر کې څه ورکړي سیرت کې مې وکړل چې شلو خانه ورکړي شلو خان مہر ورکړي نجاشي چې ولا نکاح تړل دي نو 300 درهم مہر ولا مقرر کړي 300 درهم دا مہر مناسب ونه ډېر کم هم نه پکاره او ډېر زیات هم نه پکاره او که خزانه دې ورکړي نو قرآن وایي واپس دې ماخلي ودلته حضرت عمر د خیر سره مناظره ونکړه بس وقافا عند كتاب الله الآيات بچاوي نو بیا په وخت کې غلط زمون پر مناظره د خلکو د مناظره کوي یو آیاتونه وي بل آیاتونه وي یو آیات یو را بغي بل را بغي اړو سره د آیات پروان نشي خلک یو دا خبره ځین کې نه وایي چې یو موقع باندې څوک دا حدیث وي یا دا آیت وي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فلان کې کار خو نو کشتام نه وي خو فرض کا ستا مزاج دا شنه خو مطلب داره ته دا څه کار دی پیغمبر په خو لکه مثلا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوراک کې کدو خو کدو
نه دی خو چې دا رب مخکې څوک وي د نبي علیه الصلاة والسلام کدو خوښو نو دی به فورا دا نه وي زموږ زما خو نه دی خوښ ځکه دې نه به دا مطلب وي چې زه ټول د پیغمبر علیه السلام مخې ته ودرېږم بس تا نه دی خوښ نو غلی کښېنه دا وایه مه چې زما نه دی خوښ څوک د پیغمبر خوښ د پیغمبر عادت دا و د پیغمبر علیه السلام سپینې جامې خوښې وي نو ستا فرض د سپینې جامې نه دی خوښ نو ته دا مه وایه زما نه دی خوښ نو غلی کښېنه دا بې ادبي ده دا کله سړی ډېر خطرناک خط ته رسوي بیا د پیغمبر د ادب دا شان لري د آداب زده کول ولې بعضې خلکو د آداب نه دي زده کړي د آداب مبارکه قرآن او رسول موږ ته ویلي نه دي خدای او رسول موږ ته دا ویلي نه دي چې ادب څه ته وایي خدای راته ویلي چې ادب وکړئ ادب کول پېژندل غواړي دا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چا چې د الله تعالی د دین د نښو تعظیم وکړو عزت یې وکړو دا د دې خبرې دلیل دی چې د په زړه کې د الله تعالی نه یاره بیا موږ ته ښودلي نه دي چې ادب څه ته او دا حدیث د دې په تایید کې ویم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روان دی او په لاره باندې دوه سړي روان دي ابو هريره رضی الله عنه هغه یو کس ته وایي ما هذا منک وایي دا دې شي تا دا دواړه یو بل څه هغه وایي هذا ابي دا مې پلار حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې پلار دې که نه نو دا درې خبرې واوره لا تسميه باسمه پلار ته نوم نه وایي ښه پلار ته نوم مه وایه بل نوم ورته وایه لکه زموږ په علاقه کې داجي بابا دادا پلار نوم مه وایه ولا تمشي امامه پلار د پلار نه مخکې مه ځه ولا تجلس قبله او چې یو ځای ته لاړ شې او کښېنې د پلار نه مخکې مه کښېنه چې پلار د نه ناست ته مه کښېنه دا خبره ورته ابو هريره رضی الله تعالی عنه وکړه او دی ورته ونه ویل د پیغمبر علیه السلام خبره ده او هغه بل ورته دا ونه ویل چې دا د پیغمبر علیه السلام خبره ده که ستا خبره ده دا د ابو هريره رضی الله خپله خبره ده ځکه چې قرآن دا ویلي چې د پلار مور ادب کوي اوس ادب څه دی نو ادب تفریح ابو هريره رضی الله عنه وکړه او نبی علیه الصلاة والسلام به تا ته د ادب د یو طریقه وښیي یو خبره به ادب وي د پښتو کې به ادب وي بل ځای کې به ادب نه وي د قومونو مختلف عادتونه دي خو چې څه ته ادب او تعظیم وایي نو هغه به ته کوې د الله تعالی کور دی د الله تعالی د کور تعظیم به کوې هلکې خبره ته ووایم ما حرم کې ناست یو سړی اوس بیت الله شریف کې داسې دواړه د شپې مخامخ به کعبه ده د دواړه شپې غځولي یا رب نه ما ورته د شپې راغونډې کړه کعبه ده مخامخ نو ما ته دا په کوم حدیث کې راغلي دي چې کعبې ته به نه شپې نه ولګېد ما ورته داسې کړم مې دا حدیث په پاکستان کې دی او تا د خدای ته راولي زه به تا ته دا حدیث مې دلته نشته دا حدیث هلته دی دی پوه شو دا سړی غوسه شو نو چې د شپې راغونډې کړه اوس دا هم په حدیث کې راغلي چې کعبې شپې غځوئ او شپې مه غځوئ د یو عرب سړي ته د شپې مخامخ کې راشي ته په کرسۍ ناستې او دی داسې ناستې او ته دا شپه داسې کوي ورته هغه وایي دا تا زما بېعزتي وکړه نو دا په حدیث کې راغلي دا بېعزتي ده که دا د خلکو معاشرت دی دا د خلکو طریقه ده خلک ادب او بېادبي پېژني په یو معاشره کې ادب څه ته وایي بېادبي څه ته وایي دا خبرې به د هره خبره به تا ته د هغې لپاره حدیث راځي معنا دا ده چې ته په خپل عقل بالکل نه لرې چې پیغمبر درته وایي چې ادب کوم ته په ادب هم نه پوهېږې یعنې ګویا که ته دا ویل غواړې د مسلمانان دومره بېوقوفه دي چې دې ته دې بالکل په ډانګ پیلې خبره نه کړې نیغ په نیغه نو دا په خبره نه پوهېږي نه دا پیغمبر علیه السلام درته ووایي قرآن درته ووایي تعظیم کوه نو حضرت عمر رضی الله دا تعظیم و چې آیت به وویلی شو هغه فورا چپ شو همدا د هغه کمال و چې کله نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو حضرت عمر رضی الله توره ایستلې ده او جومات کې ولاړ دی څوک وایي چې نبي علیه السلام وفات شو څوک غږ نشي کولی ځکه چې حضرت عمر د چا نه سر ووایي نو بیا به څوک جواب کوي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې راغی اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کو وی طبت حیا و میتا ژوند دې ډېر مزیدار او خوشبویا او وفات دې ډېر زیات خوشبویا او ډېر مزیدار او بیا راغی جماعت ته او بیا پاس منبر باندې وته او خلکو ته وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم دا آیت او بیا وی ان محمدا قد مات محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات رسول محمد صلى الله عليه وسلم عبادت کی نفرید کوئی جو محمد صلى الله عليه وسلم وفات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او رسول الله تعالی بندگی کی الله تعالی باندې خبر نه راځي چې دا وی او دا مخکې آیت وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل حضرت عمر رسول پریوته
بیرستو خلکو ته وی ما وی چې دا آیات اوس نازل شو دا آیات خو ما په ذهن کې سره وونه یعنی گویا که دا آیت د حضرت عمر د لاس نه توره واغسته یعنی توره د چا واغسته حضرت ابو صدیق هم په دې پوهېدو په دې ورته پته وه چې عمر زما عزت کوي زما احترام کوي زما قدر کوي زما عزت مني زما سبقت مني زما درجه مني خو د هغې باوجود آیت یې ورته ویل برای راست رانغی چې د لاس نه توره اغوستې وي بلکې آیت یې ورته پته وه چې دا خوی دی دا قرآن چې څنګه اثر کوي په خلکو په موږ او تاسو ولې اثر نه کوي موږ نه پوهېږو نه پوهېږو موږ د اوسه پورې ځان پوهې نه کړو افلم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله پرې مسلمانانو د اوسه پورې داسې وخت نه دی راغلی چې دوی د الله تعالی د دې یاد او د دې قرآن د وجې نه دوی دا زړونه نرم شي او دا زړونه د دوی ویلي شي او دوی به د قرآن د آیاتونو اثر وکړي موږ قرآن اورو به موږ اثر نه کوي یعنې مسلمانۍ دا فایده خو کم از کم موږ ته پکار ده کلمه مو ویلې ده مسلمانان یو خدای به اجر هم راکوي دا تلاوت اورو په دې به مجر ملاویږي دا چې زده کړه کوو په دې به مجر ملاویږي دا چې نه پوهېږو بیا هم ولاړ په دې به مجر ملاویږي خوند دی خو هغه نه دی که نه چې کوم خوند پکار دی چې کوم زړه ته اپیل کوي هغه خبره خو ونه شوه که هغه خبره خو به هغه وی چې موږ د قرآن ځان پوه کړی بهرحال د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام د مسلمانانو دپاره ډېر لوی د غلبې او د قوت خبره بیا چې کله دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مسلمانۍ خبره مو شوه بیا د هغې نه بعد ورو دا کافران هم ورو تیز شو صحابو باندې په ظلم او په نبي علیه الصلاة والسلام باندې په ظلمونه ډېر زیات شو صحابه کرامو باندې دا څومره د تاریخ ظلمونه چې تاسو ګورئ حضرت خباب رضی الله تعالی عنه یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی نبي علیه السلام د کعبې د دیوال ته ډډه والده او ورته وایي یا رسول الله دعا وکړه دا مشکلات ډېر زیات شو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي تاسو ډېر زیاته جلدي کوئ ستاسو نه مخکې پخواني خلک چې وو که نه پر اسلام به یې وله اره کېښوده او داسې به یې دوه ټوکرې کړو خو دوی د اسلام نه اورېدل نه د اوسپنې ګومنځه به یې راواغستې او دا غوښې به یې پرې داسې تراشو کولې دا ډوکې به یې راښکاره شو دا غوښې به ترې راپرېوتې خو دې خبرې هغې د اسلام نه وړولې او یو وخت به داسې راشي چې د صنعا د حضرموتي پورې به یو سړی روان وي او لا یخاف الا الله د الله تعالی نه بغیر به د بل چا نه یېرېږي یعنې امن به راشي دا امن داسې نه راځي سړی ډاکوانو ته جولې ونیسي چې ای ډاکوانو خدای ته وګورئ امن تاسو دې ته دې لارې نه لږه خوښئ او دا لارې مه شو کوئ او دا ظلمونه ډېر مه کوئ دا زور غواړي قوت غواړي یعنې اسلام سره به زور او قوت راشي امن په قوت په زور باندې قایمېږي په سوال نه قایمېږي او داسې په دې حدیث کې دا وي چې د دې نه به د صنعا د حضرموت پر به یو سړی روان وي یوازې چې قافلې به یېرېدې په هغه زمانه کې نبي علیه السلام دا خبره کوي یو سړی به روان وي لا یخاف الا الله الله نه بغیر به د بل چا نه یېرېږي چې داسې ویلې وی چې هېڅ چا نه به نه یېرېږي نو دا زما او ستا غوندې د سړي خبره به وه خو د پیغمبر خبره دا وه چې د الله نه بغیر به د بل چا نه یېرېږي څوک چې د الله نه نه یېرېږي که نه بیا هم امن نه راځي خلک وایي په یورپ کې امن دی پر یورپ کې څنګه امن دی ځکه امن دی چې هلته کیمرې دي کیمرو نه خلک یېرېږي خدای نه نه یېرېږي چې کوم ځای کې کیمرې نه پرې پوهېږي د قانون په ګرفت کې راځم نو هغه وخت کې دی سمدم بیا نغلا کوي نو په 1977 کې یو ځل غالبا جولای 1977 کې په امریکا کې یو ځل بجلي تللې وه او د یو ښار اعداد و شمار چې راجمع شوي نو د شلو د 10 کالو دونه غلاګانې نه وې لکه په یوه شپه کې څومره غلاګانې شوي وې څومره مرګونه شوي څومره ورونه خلکو لګولي وو څومره جګونه د خلکو خالي کړي وو چې د چا په چا باندې وس کې د هر سړي به بل حمله کړې ده دی وژلی دی زخمي کړی دی دی لوټلی دی دومره جرمونه په کلونو کې نه وو شوي لکه په دغه یوه شپه کې څومره جرمونه شوي دا زمونږ استادو په دې وطن کې څومره مونه بجلي ځي د دې بجلي راتلو نه چا څومره فایده واخیسته څومره کیسونه راغله تېره ځي بجلي لاړه نو دونه غلاګانې وشوې دا د ایمان کرشمه ده ښه هسې دغه خلکو ته مه ولېږئ دا پوستکي ځکه سپین او سره دي چې هلته نور نه لګي دا هره خبره به واورو کې پیدا لوی شي او نور به نه لګي نو خود به پوستکی سوري ته صرف دې ته ګورې چې پوستکی ډېر سپین چهره روشن اندرون چنگیز سے تاریخ تر هلته اخلاق نشته دا زمونږ ستاسو دا ایمان چې دی دا ډېر لویه سایه ده زمونږ دپاره ډېر لوی سوری دی خلک د چا د مجبورۍ نه هغسې فایدې نه اخلي چې څومره فایدې هلته اخلي دا امن بئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی امن بئی لا یخاف الا الله دا الله نه به یریږي الله نه بغیر به د بل چا نه څوک نه یریږي امن به ال راغي چې دا چا په زړه کې
کیمرا دی ویني که کیمرا دغه چې بیا به ته سزا ملاويږي چې خبره ثبوت کراله نو حضرت خباب ته نبی صلی الله علیه وسلم دا ویل یو وخت به آخر روان دی بیا به صحابه کرامو باندې د مشکلاتو دور شو ووم کال چې خبره ورسېده نو دا د عربو د نور سرداران راټول شو د نور خاندانونو والا او د نبی صلی الله علیه وسلم سره بایکاټ ودا بنو هاشم چې کوم دی باندې به نه خرڅول کوي نه به ته اغستل کوي نه به دې سره غم خادي کوي نه به ولا سوار کوي نه به ته اخلي په دې باندې به بند دي به وزینا صرف په اشهر حرم کې دا سلام میاشتې چې کوم دي کنه رجب او شوال ذل قعده ذل حجه په دې میاشتو کې به دا غریبانان راوتل او چې بیا هم د چانه سودا کول نه بل سړی په شراغه وي دنه ډېرې پیسې زو درکم د باندې مخ خرڅول 3 کاله په دې طریقه وشو ماشومان هم د لوګي د چغې والي زنانو په شینو کې پېنو ماشومان له بسور کړی دونه پانی وکړي شرمنې خلکو وکړي دوه هدا پورې تکلیف دا اسلام بره مشکلات تا یو صحابي راځي نبی له سلام ته تاسو سره مینا ده نبی له سلام وی فاعد للفقر تجفافا یولو خیران سره تیار ساته پای کې به مخه مجبوریانی به بګران وي په مخه به مجبوریانی کمزوره او مجبوریه به در باندې راځي سخت به در باندې راځي الله تعالی خلق ازمي پیغمبران هم ندي پریخي صحابه هم ندي پریخي ټول ازمیر د ټول نه زیات تکلیفونه په صحابه پیغمبرانو باندې راغلي بیا پیغمبرانو څو مزدي پاغي راغلي دا 3 کاله راس سخت وا اخر کار دا یو څو کسان دي زهير او هشام ابن عمر دا زهير یو پس زیبل پس زیبو یاره ته دا نه غواړې چې ته به مړاګېره ډوډۍ وخورې او نو دا انسانان نه دي چې دا به مړاګېره ډوډۍ وخوري کنه ته غواړې ته د بچي لوږه برداشت کولی شي وای نه نشم برداشت کولی نو دا چې د خپل تاسو په اداره کې رابند کړي دي دا انسانان نه دي دا ماشومان چې جاري ستا په طرز نه راځي یو تا بلتا دا خبره شروع کړه اخر سلور 5 شپږ کسان ځان سره مرګري کړو زهير هشام او زمعه او ابو البختري او مطعم دا شو کسان دی پاسه دا دی وی جدا چې چل ټول سبب راځو او د قریش په عام مجلس کې بکینوز زهير وی خبره وزکم چې دا ظلم لري تاسو چې کوم معاهده لیکلې و بیت الله به جوړ کړو پټه خو دی چې دې باندې عمل کو په دا ورځ باندې ابو طالب راغله او دا ابو لهب په دې خبره یاد ساته دا ابو لهب په دې کې دې سره شریک نه دی زده بنو هاشم او مرګره نه دې خو دې مخالف زه په هغه ځای سره ابو طالب ور سره ملګرتیا کړې عمر سره په دا اشعار باندې ابو طالب راغله په حرم کې ناشته په دې کې دا زهير پاسه دو ابو جهل هم ناشته زهير پاسه دو خلکو ته د خپل مبخد تاسو د دې بنو هاشم سره دا بایکاټ کړل ادي باندې خرڅول غشتن نه کوي او د لوګي نه خراب دا انسانيت خلاف کار دی دا ظلم دی دا ظلم نه کوي نه ابو جهل په سره پاسه ورته وی دا قوم یو مشترکه فیصله کړی دا په یو کس نه کیږي دا غزنه زما پاسه ده چې زما پاسه دا هغه وی یوازې هغه زم مرګره مدا غزنه بل پاسه ده سات پاسه ده دا غزنه بل پاسه ده بل بختری پاسه ده وی ابو جهل وی دې باندې بیګا لکه چې صلاح شوی ده په نور کې ده په دې بیګا صلاح شوی ده دا د مونږ اجازه ته بغیر دا کار شه تاسو دا معاهده ما تول غواړئ اخر دې خلک شروع کوي دا معاهده نشته هغه نه ابو طالب پاسه ده وی زه تاسو له چلین در کوم تاسو دا معاهده ما تول دا غیر ټول الفاظ ختم دي په دریو ورځو کې په دریو کالو کې یو کاغذ چې هغه چنجي نه خوري دا کاغذ چنجو خورل په دې کې صرف د الله تعالی نوم پاکه دي بلکنا بسم الله بسمك اللهم كلمه بسم الله والعزى كده كده بسمك اللهم الله تعالى استاذنه دقه بسمك اللهم فكفاته هغه باقي ټول معاهده چې هغه چنجو خړلې و ابو طالب ورته وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم بیګا ویلي چې دا معاهده چنجو خړلې دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو ډېر لوی معجزه و د ابو طالب لپاره ما د خلکو لپاره ما خلکو په خپل سترګو چې وی کتل معاهده کیس نو ابو جهل هم داسې پاتې شوی معاهده ختمه خو لکه چې خدای ختمه کړي نو دا دغه پس بیا دی وروتل همدا دغه کال چې لږ ورځې بعد ابو طالب په دغه کې بیمار شوی هم دغه 3 کاله تا داسې تکلیف ملاو شو یو سردار سړی دی او هغه باندې خرڅول غشتل نه بایکاټ په یو دره کې راغونډي نو هغه بیمار شوی او دغه نه بعد ابو طالب
نږدې وخت کې بیا ابو طالب وفات شو او د ابو طالب د وفات دا قسم ډېر عجیب ده. دوه درې ځله د خلک راغلي دي او دا ځل چې بیا وفات کیږي د مکې د خلک په خپل باندې و چې یاره بیا به د ابو طالب د مرګ نه بعد کله د محمد صلی الله علیه وسلم سره څوک زیاتی کوي نو خلک به وایي چې ترې موجود نو څه ورته نشو ویلی. نو راځئ چې دا خبره ورسره سپینه کړو. نو راغلل او ابو طالب ته وی چې ګوره تا ته پته ده موږ دا ستا وراره بار بار پوهه کړو تا هم پوهه کړو. یو خبره دا ده چې دی دا نه مني چې زه ورته موږ ورته وایو زموږ د خدایانو سره ته کار نه لره ستا د خدایانو سره به موږ کار نه لرو په دې به راسره روغه نه کوي. نو هغه وایي چې یاره دا خبره خو تاسو به انصاف کوئ زه به دا وراره راوغواړم. چې راوي وختو نبي علیه الصلاة والسلام ته وی ګوره دې ته دا وایي چې ته په موږ کار نه لره موږ به په تا کار نه لرو. نو کم از کم ته خو زموږ خدایانو ته بدله دې مه وایه که که په دې زمانه کې د مسلمانانو داسې راجمع شوي وی کله د مسلمانانو مبیلې چې او که نه یاره په پردي کار کې د څه کار دی نرمه غوندې خبره کوه پسته غوندې خبره چې په چا بده نه لګي. ته خامخا دا خلک ټونګې نیغ نیغې وی وی منفي خبره مه کوه مثبته خبره کوه. نو زه ورته وایم زمونږ په دې کلمه کې خو د الله مخکې دی الله خو نفي ده کلمه کې الله مخکې ده که الا پکې مخکې الا اثبات دی او لا نفي ده. نو کلمه تاسو وایئ نو کلمه کې څه مخکې دي لا پکې لا اله لا اله خو ګزار دی لا اله دا چې ځان ته خدایان وایي دا خدایان نه دي دا چې ځان ته د خدای دعوه کوي د خدای په ځای د خپل خدای خبره کوي نو لا دا نه دي کنه دا به مخکې وي د دې لا مثال داسې دی لکه لوښی پاکول. نو ته چې یو کټوی یو دیچکې ته پاکې نه نو هغې کې به پیسې څنګه ور اچوې مسخا دیچکي کې ور واچوې په هغې خو مسخا کې زمونږ دا مسله ځکه خرابه چې زمونږ په دماغو کې بوتان نه دي او موږ پکې الا الله هم ور واچو. نو بس هغه د عقیده د توحید چې دی هغه ډوله شي هغه بیا خپل کار نه کوي. که موږ دا دماغ پاک کړی وی مخکې او د هغې نه بعد هم پکې دا الا الله ور اچولي وي نو بیا به د هغې نه بعد دا کلمه توحید به بیا خالصه وه. زمونږ زړونو کې خو هغه شاعر چې وایي کچھ نور خدا بھی ہے کچھ جلوہ جانانا دل کعبے کا کعبہ ہے بت خانه کا بت خانه دا زړه کعبه هم د دې کې توحید او الا الله هم پکې دی او دې کې ډېر بوتانو دپاره هم ډېر ځایونه دي. داسې توحید داسې کلمه خو نه پکاري داسې کلمه خوند نه کوي دا سړی بدلی نه. نو ابو طالب ورته وایي دوی وایي چې موږ سره لږه ګزاره وکړه ته زموږ د خدایانو ته صرف بد مه وایه په موږ ردونه مه کوه نور ته څه وایه ووایه په موږ ردونه مه کوه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي د دې ټولو نه یوه ښه خبره درته ونه کړم او داسې خبره درته وکړم چې تدین لهم بها العرب وتؤدي لهم بها العجم الجزیه ټول عرب به ستاسو د لاس لاندې راشي. د مکې سردارۍ پسې مړه شوې ټول عرب دا به ستاسو د لاس لاندې راشي. وتؤدي لهم بها العجم الجزیه او عجم به دله جزیې درکوي عجم به ستاسو باجګزاري. ابو جهل وایي وی وراره ته خو یوه خبره یادی لس خبرې به ومنو دا خبره عرب او عجم به زموږ حکومتي په ټوله دنیا عرب او دنیا یا عرب دی یا عجم دی په ټوله دنیا به وی لس خبرې خو به دې ومنو. وی خبره همدغه ده که نه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي بیا وی همدغه خبره ته بیا که همدې نه خو مونږ چیړ دی همدا خو مونږ نه منو. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم زی چې شو بس دا خپل زړه خبره راټینګه کې دې خبره نه مني نورې خبرې نه مني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی ابو طالب ته وی دا خو دې داسې دي وی چې په یو لاس کې رااله د اسمان را د انور را کوز کې په یو لاس کې راکې په بل لاس کې سپومې راکې کنه هم دې خبره نه ورته تیار نه او کته نه برسته مرګرتیا نه کوي مکو. د روایتو کې دا راځي نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر شو هغه ته وی چې زه بوډا شوم زه د ټولو دنیا مقابله نشم کولی ما باندې هغه بوج ما اچوه چې کوم بوج زه نشم وړی وراره مې یې ډېر زیاته مینه مې درته سره خو دې ټولو خلکو سره ډغره نشم وهلی. نبي علیه الصلاة والسلام به بس مه کوه بیا واپس شو. نبي علیه الصلاة والسلام ته روان شو که نه نو بیا ابو طالب سترګو کې اوښکې راغلې وی وراره واپس راشه وی داسې چل وکړه چې که نه چې څو پورې مړ نه یم که نه چې ساه را پکې غړېږي نو مرسته او ملګرتیا به دې کوم. هغه اشعار یې ورته ویلي دي چې ودعوتني وعلمت انك صادق ما د اسلام دعوت راکړ او زما په الله قسم زه پوهېږم ته رښتینی ولقد صدقت وكنت قبل امينا د مخکې نه صادق یم او ته امانتدار یم. ولولا الملامة او حذار مصبة که د ملامتیا یاره نه وي او د کنځلو یاره نه وي چې خلک به راته وایي چې ګوره د پلار دې ته دین یې پرېښودو او د وراره په دین پسې ورپسې شو
تاسو رسید ولا اورې کلمه به مې ویلې وي کله ته خوشاله یې نو کلمه به مې دروي والله لا يصلوا اليك بجمعهم زمانه په الله قسم چې دا ټول رايو شي کنه تاسو نشي ویلې حتى اوسد في التراب دفينا سو پور جزي خفکړې نه او خور نه باندې دی اړول بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې ابو طالب اخرنه وخت دی نبی صلی الله علیه وسلم راغی تر صرف دا شون دی خو دا کنه لا اله الا الله او جزي سره واورم جزي سره واورم په دې وخت کې لا اله الا الله او زبر قیامت پر د الله تعالی سره ستاسو لپاره بحث کو دا خبره کوم بیا او چې هو آیا کنه ابو جهل وتناستي عتبه وشيبه دي وتناستي وتوي اترغب عن دين عبد المطلب ده بلار دين بريدي ده بلار دين النبي عليه الصلاه والسلام ده كلمه وي او ابو جهل وتوي ده بلار دين بريدي اخرنا خبر النبي عليه الصلاه والسلام ما واورد ما غدالا انا على دين عبد المطلب ده بلار بدين باقش بس رسول الله صلى الله عليه وسلم زياد خبر الله تعالى آياتنا روليك وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا هدایت ستا په لاس کې نه دی رښتا سو خو یې ته هدایت ملایي زویم د الله تعالی د هدایت باندې څومره شکر سره وباس مونږه چرته پیغمبر علیه السلام چرته او موږ شکر دې شکر باندې اسلام د پاره دین د پاره مخکې د موږ پلانونو نکونه شکر قرباني کړې دي دغه شکر باندې په اخر هغه قرباني د پیغمبرانو او صحابه دا قربانه په مقابله کې شکر قرباني او موږ په خپل شکر دي او دا موجود ما ته کلمه نصیب ده او زه د کلمې قدر نه کوم بیا هم زه د اسلام سره چل ورکوم خدای سره چل ورکوم قرآن سره آیت سره حدیث سره او د پیغمبر طرف ته نه ده انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الله تعالی فقد خان اجازه توفیق ورکړي چې ابو طالب بیا وفات شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات مشکلات ډېر زیات شو اخر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم لا طائف ته د دې لپاره نو ته دې باندې ځان کوی کې لس کاله وشو د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر یو ورځ هم د مکه معظمه نه بهر کنه دی وته چې حاجیان راغلي دي هغه ته دعوت ورکړل طائف ته دې لپاره لا نه چې طائف ته خلکو ته دعوت ورکړي طائف ته دې لپاره لا چې هغه ځای مرکز جوړ کړي چې مکه ته وسو نه پریدي او مکه زموږ د مال لپاره د وسیدو وس نشو نو طائف ته بلاشم هغه ته مال پناه راکې چې بدل تضیم عبد ياليل حبيب مسعود دا درې قريش د بنو ثقيف غرق ملکان او غرق سرداران د عبد ياليل بیا رست مسلمان شوی دی په دې ځان خبر او دی نبی له صلوات والسلام له تریخ جواب ورکړ صح جواب ورکړ او د نبی له سلام خبره ونه منله لخرج نبی له صلوات والسلام ته او یو ته به چې مال دومره زه راکې چې مسجد التفاتش او د دې طائف نه مرکز جوړ لیکن هیڅ خبره ونه منله بیا چې راوته نبی له صلوات والسلام مایوس راووت یو کس کلمه ونه ویل یو کس مرګرتیا ونه یو کس ول زه ورکړ نو دې طائف خلکو نبی له صلوات والسلام جديد کین راوته نو طائف خلکو د بدمعشان او د الله پنګان او د چې کوم لوپرانو لګان دي دې په لار کې داسې ودرول قطار کې داسې یو قطار داسې ودرول او بل قطار داسې ودرول لار دلته په منځ کې ده نبی له صلوات والسلام جراوزي او د دې لکانو سره او د لکانو سره په لاس کې کاڼي او نبی له صلوات والسلام باندې گزارونه کوي دومره گزارونه په نبی له سلام باندې وکړو یو روایت راځي زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ نبی له سلام سره هغه ځان بچی د نبی له سلام د بچکولو لپاره کانو ته نو کوم طرف نه بکانی ځان بچی اخر کانی په نبی له سلام باندې لګي دون اینه د نبی له سلام نو ویل چې دا پیغام پر خپل کې کلک شو چې نبی له سلام بیا دا پیغام ایستو نو د اینه دا پیغام او د نبی له سلام دا خپل یو بل سره نیولې وي دا وتینه دا پیغام وتنه د نبی له سلام نه کوونه التا د ربيعه او باغ دی او درې مې د دیخوا چې د طائف دراشه دا د ربيعه او باغ عتبه او شیبه دا زامن دي دواړه پکې عباس د دې او غلام دي نصراني دي هغه پکې نبی رسول الله سلام هغه باغ ته ورغی او هغه باغ کې نبی رسول الله سلام یو دعا وکړه یو دعا نبی رسول الله سلام دا دعا الفاظ اډیر ځای ګران دي هغه الفاظ سره ویلې چې نبی رسول الله سلام الله تعالی ته خبره کوي الله تعالی دا ته چاته ما پرې دي دا ظالمانو ته ما پرې دي ته زمانه خپنی نو خیر دې ما د پاره ما پروا نشته فستا رحمت او ستا عافیت زمانه لپاره ډیر زیات خره ستا عافیت زمانه لپاره ډیر زیات خره الله تعالی زما عافیت غواړم عافیت اسانی غواړم مولا بدایوی بیا عتبہ هغه زامن چې وکتل چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی
رهن في قراءه ځکه چې قبيله خو یو ده هغه خپل غلام عباس ته وی چې دا انګور والا دا طائف کې انګور ډیر زیات دي دا انګور دا منځک والا او دا د محمد صلی الله علیه وسلم له یو څه چې هغه ولا او چې نبی له صلی الله علیه وسلم خپل بسم الله بسم الله وینو دا عباس ته وی ودا بسم الله دا الفاظ په دې علاقه کې څوک نو دا ته کوم نه دا الفاظ په او دا خو زموږ په علاقه کې دا الفاظ شته او په دې علاقه کې دا الفاظ نشته نو نبی له صلی الله علیه وسلم ته دا کوم ځای وې زه د عراق د نینوایم وې ښا ته زما ضرور موسی د یونس علیه السلام د کلی وې ته یونس علیه السلام څنګه پیژنې و یونس علیه السلام پیغمبر او کنه زم پیغمبر نو هغه راغی د نبی له صلی الله علیه وسلم خپل خپل کړي او نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفائی کوي او کله لیت سړی کله ولا جامې سړی کله ولا افقلی بار بار دا عتبہ او ربيعه عتبہ او شیبه او بلتوی عتبہ غالبا د خپل ګور ته وي وزاغ یو غلام را غیم را لواغش ويغم لاړ بس هغه په جادو کې راغی چې راغی نو ورته وي دا تاسو کول ته ما لګلې چې صرف د انګور ولا ورکتا خو خپلو هغه ته خبره ودا د الله تعالی پیغمبر دی هغه ته وی نه پیغمبر له تعالی خپل عقیده نه اړ خپل عقیده درځي هغه ته پیژنم ته نه پیژنم زه پیژنم دا پیغمبر دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم روان شو قرن منازل یو ځای دی چې هلته ورسېدو نو برغه جبرئیل علیه السلام ولید نو هغه وخت د جبرئیل علیه السلام وایي چې ستا دعا الله تعالی واورېده او ما سره دارې ده غرونو چې کوم ملائک دی ملک الجبال دا ما سره دی او هغه ته وایي چې ما ته حکم وکړه دا دواړه غرونه پرې طائف را یو ځای کوم او دې پکې چقوم نبی صلی الله علیه وسلم یې چې نه زه دا غواړم چې الله تعالی د دې د هغه کسان را پیدا کړي چې د الله تعالی د دې خدمت کوي او ابو اسلام براولي کلمه وایي نو دا محمد بن قاسم رحمه الله په بیا د هغه خلکو د خاندان نه دی کنه ابو بن ثقيف دی محمد بن قاسم په ثقيف د خاندان انفرادي تور نبی صلی الله علیه وسلم باز خلکو ته خیری کړی دی او د تنبیه وایي وایي په خبره ابي ابن خلف ته خیری کړی دا کوم سړي چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې لري او چول نه هغه نبی صلی الله علیه وسلم خیری کړی دی بلې احد کې چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چا گزار کړی او غاخه ولا زخمی کړی هغه نبی صلی الله علیه وسلم خیری کړی دی اجتماعي خیری خلکو ته نه دی کړی دې هغه چې اجتماعي کله او اجتماعي قبيله او دې قبيله ته به حیثیت مجموعي خیری ورکړي دا د نبی صلی الله علیه وسلم بلند اخلاق او بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې واپس راغی نو مطعم بن عدي ولا پناه ورکړه مطعم بن عدي د جبير رضی الله تعالی عنہ د زوی جبير بیا مسلمان شوی دی صحابي دی دا مطعم بن عدي ولګیدو او د خپل زامنو ته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم زما په پناه کې خپل زامن به ورسره کړیو چې کور ته وتم زامن به ورسره وتوري به اشتلې او چې بار ته وتم زامن به ورسره وتوري به اشتلې او ابو جهل ته وی دې زما په پناه کې ابو جهل ورته مسلمان شوی وی نه مسلمان نه ما خدا زما په پناه کې دی نو بیا یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وی چې ستاسو پناه واپس والا بد الله تعالی پناه ما لپاره کافی ده خو بهر حال د مطعم بن عدي د نبی صلی الله علیه وسلم سره دا نیکی کړو د دې وجه چې کله د بدر غازیان د بدر د قیدیان کنه دا ویا کسان نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې کله مطعم ژوند دی نو ما ودا داغه د پاره دا قسم پرې خو دي خو مطعم بیا په وخت کې مړ مسلمان شوی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسم کاله پورې دا بیا د باقي درې کاله ډېر په سخت او ډېر په تکلیف کې راغلو لیکن بیا د مدینه منورې خلک راغلو نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او اخر کار رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو دا د هجرت واقعیا او د دې سره متعلق خبرې ان شاء الله ورته